الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دا سورة ابراہیم 33 نمبر آیات دی هم دا اللہ دا قدرت او بخبل مخلوق باندې دا خدای دا نعمتونو بیان. وسخر لكم، اللہ و استاسو پکار کی میں لگولی دا سشی الشمس نور، نور میں استاسو تابعدار جوڑ کرے دا استاسو پکار کی میں لگولی. اس کا تقوی چنور خو زما تابعدار ندا، اس اغدی ماخستن 9 بجی دی، نو زما اس ضرورت تنور توایم چو نور تا را اخیج را اخیج را اخیج، نور خو اس مرا اخیج، نو زما تابعدار خو نشو. د تابعدار جوړېدو مطلب دا چې انفرادي طور د چا تابعدار نه ده. که انفرادي طور نور د چا تابعدار شي ته به وانوره اوس راوخېجه، هغه د ماخستن 9 بجې دي اوس، بل به وایي چې نه په 10 راوخېجه، بل به وایي په 3 راوخېجه. د دنیا نظام به درهم برهم شي. تابعدار مطلب دا چې ستاسو په کار کې لګیا ده. نور هم سپوږمۍ هم ستاسو په کار کې لګیا دي که نه. نور د ورځې بادشاه د سلطان ده، سپوږمۍ چې ده دا د شپې بادشاه ده. د سپوږمۍ هم ډېر فواید دي، د نور هم ډېر فواید دي. د تابع مطلب دا چې اجتماعي
تور باندې ستاسو په کار کې علاوه ما لګولې والقمر او سپوږمۍ مې ستاسو په کار کې لګولې ده ګوره دواړه ستاسو په کار کې دي دائبین دواړه د خپل عادت مطابق د قانون د دستور مطابق دواړه راخیږي او بیا دواړه پریوزي نور په خپل وخت باندې راوخیږي بیا په خپل وقت باندې لاړ شي پریوزي غروب طلوع یا په خپل وقت د سپوږمۍ هم راختل بیا غټېدل بیا وړېدل پریوتل راختل ارڅه د عادت د دستور د قانون مطابق للشمس ينبغي لها للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون نور سپوږمۍ باندې تجاوز نکړي د سپوږمۍ وخت کې نور نراخیږي د نور وخت کې سپوږمۍ نراخیږي څومره لوی لوی مخلوقات یو په بل باندې ظلم نکړي او په بل باندې سرکشي نکړي ولللیل سابق النهار شپه د ورځې نه مخکې نه راځي ورځ د شپې نه مخکې نه راځي که شپه ده که ورځ ده چې الله کم اوقات ورته مقرر کړي دي په خپل اوقاتو باندې راځي کنه ګوره شپه هم لوی مخلوق ده ورځ هم لوی مخلوق ده نور سپوږمۍ هم لوی مخلوقات دي یو په بل باندې سرکش نه کړي انسان ته دومره وړوکی غوندې کاټون یو په بل باندې ظلم کړی یو بل سره بې انصافي کړی که نه وسخر لکم اللیل والنهار ستاسو په کار کې علاوه ما شپه هم لګولې ده ورځ مې هم لګولې ده شپه هم ستاسو خدمت کې ده د تسخیر مطلب ده شپه هم ستاسو خدمت کې ده ورځ هم ستاسو خدمت کې ده شپه مې د دې لپاره پیدا کړې ده چې بس سر کې دي آرام وکړي ورځ مې د دې لپاره د رڼا پیدا کړې ده چې اوزې د کوره کاروبار وکړي بیلچه ووهې کوداله ووهې بل کار وکړي مزدوري وکړي خپلو بچو ته والدینو ته ښځې ته حلال رزق راکړي دا د خدای نعمت ده کنه اوس که دا شپه دا تور شپه الله وایي زه په تاسو ادروم همیشه تر قیامت پورې به شپه وي در باندې وې دروم بل داسې ذات شته
چې تاسو ته رڼا ورځ راولي نشته فرمای قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون الا وی تاسو وګورئ کنه بندگانو کچرته دا شپه زامیشه په تاسو ادروم دا تور شپه همیشه تر قیامت پورې الا وی زمانه سوا بیا داسې بل ذات شته داسې بل معبود شته چې هغه تاسو ته بیا رڼا ورځ راولي کنه نشته کنه افلا تسمعون یا تاسو زما خبرې الله وی په غور نه اورئ عمل نور باندې کړئ کافر ایمان نور باندې راوړي مسلمان یې اوري لیکن عمل نور باندې کړي قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون محبوب اوائد امت دی کچرت علاوی زپتاسو باندی داورت ادروم دارنا اورز تر قیامت پوری کنا نو زمانه سوا بلداسی ذات شتا چه اغا تاسو تشپراولی او بیا پغش پکی تاسو ارام اگڑی کنا نشت زمانه سوا بلذات افلا تبصرون تاسو دمرا نگوری کنا سوچ نکړی چنور سپوږمۍ مې هم ستاسو کار کې لګولې دي شپه ورځ هم ستاسو کار کې دي کنه اسمان هم ستاسو خدمت کې ځمکه هم ستاسو خدمت کې سمندر هم ستاسو خدمت کې نهرونه هم ستاسو خدمت کې هوا هم ستاسو خدمت کې کنه دا ټول مخلوقات ستاسو خدمت کې لگیا دی هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا اغزات یما چزمکه کی چې څشان دی کنه دا ټول مستاسو د نفع لپاره پیدا کړی دی لکم معنا لنفعکم لام بمعنی نفع دکنه بیاهم افلا تسمعون افلا تبصرون بیام زما خبر علاوه نتاسو بغور باندې اوري او نه بغور ورته ګوري کنه نه ورته ګوري ومن رحمته
جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الو اذا زما فتا سبحان دي رحمت مهربان دکنا چشپ ورځ می درته پیدا کړې دي شپه د آرام لپاره ورځ د رزق تلاش لپاره رزق ګټلو لپاره کنا دا د دې لپاره الا ولعلکم تشکرون چې تاسو زما شکر ادا کړئ. ایو بزرگ فرمائی چې شکر نعمت ہے تو چندان کی نعمت ہے تو شکر نعمت ہے تو چندان کی نعمت ہے تو عذر تقصیرات چندان کے تقصیرات خدا استاد نعمتونو دمر شکر ادا کوما څومره چې ستا نعمتونه دي او د خپلو ګناهونو دمر عذر پیش کوما څومره چې زما ګناهونه دي کنه. رحمان بابا فرمای چې ستا د خایس ګلونه ډېر دي ستا د خایس ګلونه ډېر دي جولۍ مې تنګه زبه کم کم غونډومه ستا د خایس ګلونه ډېر دي جولۍ مې تنګه زبه کم کم غونډومه کم کم غونډومه خدای ستا نعمتونه خو ډېر زیات زبه ستا د کم نعمت شکر ادا کومه ادا کولی نشم کنه. فرمائی وسخر لكم الشمس والقمر چرته څوک درته ودرېدلی ده چا د ګیټ په سوراخ کې داسې پرچه درته غورځولې ده کنه چې د انور بل در پسې راغلی ده ماما د انور بل جمع کړه کنه څوک درته ګیټ کې ودرېدلی ده چې ماما د سپوږمۍ بل در پسې راغلی ده د سپوږمۍ بل جمع کړه کنه کدی جمع نکو بیا به جرمانه در باندې راشي بیا به د انور او د سپوږمۍ کنیکشن ستانه کټ کو کنه څومره عظیم نعمتونه بجلی ده 24 घंटों की 100 घंटियां नहीं بیاراش میاش چې مخره اړوي میاش بیا تیر چې ګیټ کې دنینه وګوري په سوراخ کې دو پرچې درته ورزولي ये बिजली काबिल है और ये गैस काबिल बिल चरा उछत खड़े गोरी 20,000 21,000 30,000 تایرانشی چه خدای خویو زیم یو می خزد یو دو دری می بچی دی یو پنکراتا تاوی یو بل پراتا لگی دادم را بل دکم زین را پسی را غی کور دی دا میردین جماعت شا کور دی وران شکل دا دفتر و چکری با لگوی را لگوی ها لگوی را لگوی
چو ورشه چشمه بیدل تیخی وی تا تبا گوری ننو جی ہمارے گھر میں تو 1 پنکھا ہے یہ تو 20,000 بل گھر بھی کرائے کا اب میں کرایہ ادا کرو یا یہ بھر دو جہاں سے بھی ہو بس نہ انسانیت شتا نہ اسلام شتا څوم نشتا حیران بشي اوس د خدای نعمت ته ګوره نور ته ګوره سپوږمۍ ته ګوره نه دی پلار پسې بېړ راغلی و نه تا پسې راغلی ده نه دی نیکه پسې راغلی ده نه دی تر نیکه نه ټر نیکه هغه آدم علیه السلام نه واله چې ستا څومره پلرونه دي نیکهګان دي یو پسې بېل نه ده راغلی عظیم نعمتونه دي که نه دي خو چې څومره نعمتونه عظیم دي نو بیا الله فرمایي چې زی ابازول برازي ګور ثم إليه ترجعون د مرګ نفس چې کله قیامت برفع شي ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون چې دوه مشبېلې پوکولی شي اسرافیل یې پوکوهي دا ټول خلق به قبرونو نه راپاسي خدای طرف ته به منډې وایي میدان حشر به شام کې لګې میدان حشر کې به التا تفوس کیگی ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بیا میدان حشر کی بالا وی دا ہر نعمت بارکی تپوس در نکڑم کنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله وایزه چې څه کړم زمانه څوک تپوس نشي کوي کنه ستاسو نه به تفوس کړم چې بنده نه د انور بل در پسې راتو نه د سپوږمۍ در پسې راتو نه د ورځې در پسې راتو نه د شپې در پسې راتو نه د هوا بل در پسې راتو کنه د دې نعمتونو شکر دې څه ادا کړی وو ما خو درته ویلی وو چې بنده ته مې پیدا کړی عبادت ته نور مې ټول دې پیدا کړی ستا خدمت ته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بنده د دې شکر دې ادا کړو کنه وسخر لكم الشمس الا واستاسو پکار کې ملګولې د انوار والقمر او سپوږمۍ دائبین د دستور مطابق د عادت مطابق د قانون مطابق نور سپوږمۍ لګیا دي خپل کار خپل ډیپټي کړی کنه وسخر لكم الليل والنهار ستاسو خدمت کې مشپه هم لګول یدا ورځهم د شپې تکتو رش بدر باندې راشي بس کار چوټی کړي او د شپې بس آرام وکړي ټول جسم ته د راحت ملاو شي ذهن ته د راحت ملاو شي د ورځې بیا را فاسه رڼا ورځ وي بیا کار ته لاړ شي حلال رزق وګټي راوړي په خپل مور فلار اولاد
خزبان دی خپل باندې اخره کنا بیا ادش کنا د دې نعمت شکر ته ادا کوي کنا رب يرحمهما كما ربياني صغيرا برحمتك يا ارحم